سلور قسمه صفات چې په چا کې وی کنه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایو دا خلق چې دی دا نیکبخت دي دا خوش قسمت دي د دې په دنیا کې هم الله رب العزت د دې ژوند په مزو کې تیری او په خوشحالي به تیری او د دې اخره خاتمه به هم په خیر سره وي الله رب العزت به په ایمان سره خاتمه کوي سلور قسمه صفات چې بچا کی وي اول نمبر صفت دا ده وی چې الله رب العزت چاته د شکر ولا زړه ور نصیب کی په هر حالت کې چې د زړه شکر گزار وي د الله رب العزت نه دغه سي خلق وي دا نیکبخته خوش قسمت دي دویم نمبر چې چاته الله رب العزت ذکر کون کې جب ور نصیب کی یعنی هر وخت کې د جب په ذکر کې مصروف وي دام نیکبخته خوشبخته او بهترین خلق دي دنیا کې به هم مزي او اخر خاتمه به هم په خیر سره کیږي او داسې بدن الله رب العزت دریم نمبر چې داسې بدن الله رب العزت چاته ورکی چې هغه په مصیبت باندې صبر کوونکی څه تکلیف راغو په سخت حالات پر راغلل د صبر کوي په دغه مصیبت په دغه تکلیف په دغه بیماری باندې د صبر کوي الله رب العزت دغه سي خلق چې د دې خاتمه په خیر سره کوي او دا نیکبخته خوشبخته خلق دي رسول صلی الله علیه وسلم فرمای سلورم نمبر چې داسي بیبي داسي خزا چاته الله رب العزت ورکړه چې هغه امین وي امانتدار وي د مال د عزت د عزت هم خیال ساتي د مال هم خیال ساتي د دم خیال ساتي نو دغه سلور قسمه صفات چې چاته ملاو شو چا کې دغه سلور قسمه صفات اومندلې شو دغه خلق نیکبخت دي په دنیا او آخرت باندې د دې لپاره خوشالیان دي او اخره خاتمه به د دې په خیر سره کیږي الله رب العزت دې دغه سلور قسمه صفات زموږ استاد نصیب کی سلور قسمه صفات چې په چا کې وی کنه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایو دا خلق چې دی دا نیکبخت دي دا خوش قسمت دي د دې په دنیا کې هم الله رب العزت د دې ژوند په مزو کې تیری او په خوشحالي به تیری او د دې اخره خاتمه به هم په خیر سره وي الله رب العزت به په ایمان سره خاتمه کوي سلور قسمه صفات چې بچا کی وي اول نمبر صفت دا ده وی چې الله رب العزت چاته د شکر ولا زړه ور نصیب کی په هر حالت کې چې د زړه شکر گزار وي د الله رب العزت نه دغه سي خلق وي دا نیکبخته خوش قسمت دي دویم نمبر چې چاته الله رب العزت ذکر کون کې جب ور نصیب کی